دې سپینه ټیم ورکړي مور له دې نه ورکړي. امریکا کې یوې زنانه په خپل زوی باندې کیس داخل کو په عدالت کې، او کیس یې دا داخل کو چې زما دا زوی د یو سپی ساتلی دی، هغه سپي له ډوډۍ ورکوي، هغه سپي له خوراک ورکوي، هغه سپي له څښاک ورکوي، هغه سپی لمبوي، هغه سپي له چې کوم دی هغه شیمپوی وله راوړی دی، هغه سپي له ځان له تلویه اخیستې ده، هغه سپی چې کوم دی ولمبوي په تلویه باندې وچ کړي، په یخنۍ کې چې کوم دی نو هغې ته د یخنۍ انتظام کړی، په ګرمۍ کې هغې ته د ګرمۍ انتظام کړی، پکې ورته لګولی دی، ایرکنډیشن یې ورته لګولی دی، په یخنۍ کې چې کوم دی انتظام د هغې د ګرموالي کړی دی. 24 ګنټې تېرې شي دا د خپل سپي نه تاویږي را تاویږي. زه مور یم نو په عدالت کې کیس داخل کو چې دومره د زما د زوی باندې کېده وه چې یو 15 منټو له دا راښکاره کېږي چې زه خو دا مخ یې نه مه کنه، زه خو دا چهره یې نه مه کنه. عدالت ته کیس لاړ چې عدالت ته کیس لاړ مور هم وکیل ونیو، خپل کیس داخلي مور هم وکیل ونیو، زوی هم وکیل ونیو، د مور خلاف زوی وکیل ونیو. دوانو عدالت کې چې کم دی نو عدالت اوس فیصله اوري. او پلاره قرآن نه قربان شه، او پلاره د اسلام نه قربان شه، او پلاره د دین نه قربان شه، او مورې دا قرآن ښکل کا، دا دین چې کوم دی ستا دپاره عزت او وقار دی. فیصله عدالت اوري، قاضي اوري، جسټس فیصله اوري، څه فیصله اوري؟ فیصله دې رنګ باندې اوري چې آو ټیک ده دا دې سره چې کوم دی ته یو مورې خو ته انسان یې، ته یو مورې ته عقل لرې، ته یو مورې ته یو سوچ لرې. ستا دا زوی چې کوم دی دا د 18 کالو نه اباو دی، دا غټ شوی دی، نو ته د ځان دپاره ډوډۍ پیدا کولی شي، ته د ځان دپاره خوراک پیدا کولی شي، ته د ځان دپاره څښاک پیدا کولی شي. خو ستا دې زوی چې کوم سپی ساتلی دی دا سپی چې کوم د ځان له خوراک نشي پیدا کولی، دا سپی د ځان دپاره سور او سایه نشي پیدا کولی، دا سپی د ځان دپاره د لمباغ فکر نشي کولی، دا سپی د ځان دپاره د جمې او د اوړي انتظام نشي کولی، دا سپی چې کوم دی د ده د خصمانۍ څوک نشته. عدالت فیصله واوروله ویل که دا زوی د خپل مور له وخت نه ورکوي نو عدالت په ده باندې فیصله د اورول دا ده چې د حکم د نیولو نه کوي. دی د سپي له ټیم ورکړي مور له دې نه ورکوي، دی د زناور له ټیم ورکړي مور له نه ورکوي. او عدالت فیصله واوروله ویل دغه مور دی چې کوم دی اولډ هاوس ته بوتلی شي، د بوډاګانو کور ته دې بوتلی شي، دا د بوډاګانو په کور کې چې کوم دی داخل کړی شي. او څوک چې زموږ دا کلیپ بیا اوري هغه دې پکې سوچ جاهل سړی چې پېژنئ د هغې یو څو علامې دي. هر سړی د ځان سره سوچ وکړي چې په ما کې دا بیماري شته دی که نه، چې ما خپله ولیدې زه هم سوچ کړم چې خدای څخه مونږ کې هم شته دی، ځان کې سوچ وکړئ چې دا شته که نه شته دی. او څوک چې زموږ دا کلیپ بیا اوري هغه دې پکې سوچ وکړي. 6 خصال يعرف بها الجاهل، شپږ خویونه داسې دي چې بچا کښې نو جاهل د دې په وجه پېژندی شي دا سړی جاهل دی. یو دا دی الغضب في غیر شیء، څه خبره معلومه نه وي دا به غوسه کېږي، پلار سره به نښتې، زوی سره به نښتې، که استاد شاګرد سره به جنګي، مرید سره به جنګي، دا د جاهل سړي یو علامه ده، دا بې ځایه غوسه کول. ډېر خلک یې نیکان خلک یې خو دا شی پکې چې بې ځایه غوسه کېږي. بې ځایه غوسه به نه کوي، پیغمبر علیه السلام ترې منع کړی، صحابي راغی وایي اوصني یا رسول الله، وصیت راته وکړه، هغه ورته لا تغضب، بیا ورته ویل غوسه مه کوه، غوسه مه کوه، 3 ځلې ورته ویل نه غوسه مه کوه. والکلام فی غیر نفعنا، او بل دا چې خبرې به کوي بغیر د نفع نه، یعنې د دنیا یا د آخرت څه فایده به نه. زموږ خلک وایي مړه وایي هسې ټیم کې لږ تیږې اچولې ګړبېږي وایي چټي لګېد، دا چټي چې ګړبېده که نه نو به دې پوه شي دا سړی څه دی جاهل سړی. او بل دا دی والکلام فی غیر نفع والعظة فی غیر موضعها. بعضې سړی ملای قاري ښه سړی خو هر ځای کې د دین خبره شروع کړي چې شي هر ځای کې نصیحت کوي، هر ځای کې مه کوه، خلکو ته وګوره چې دا خلک نصیحت والا دي که نه دي. اوس ته کبرجن سړي ته خبره کوه، حریص سړي ته کوه، هغې ته کوه، هغه بجای د دې هغه کنځلې کوي، نو چې ښه ګورې چې بیا پړګي ته کنځلې کوي، دین ته کنځلې کوي، داسې خلکو ته اړو بیخي خبره مه کوه، څه به یې کوي. بل دا دی و افشاء السر، راز نه ساتي، کمه کله جاهل سړی راز نه ساتي، تا ته به هر سړی راځي، هر سړی به خپله خبره کوي، د هر سړي خبرې ته خپل ځای په دماغو کې ورکړه او زړه کې، بس د هر سړي سره خپل تعلق ساته. یو سړی به د یوې پوهي، یو سړی به د بلې پوهي، یو سړی به د بلې پوهي، بس د هر چا سره به خپله خبره. والثقة بكل أحد، بل دا دی چې یقین به کوي په هر چا باندې، یو خو په هر مسلمان باندې د خیر ګمان چې مسلمان ښه دی، یظن المؤمنون خیرا، هر مسلمان به د خیر ګمان کې حدیث کې راځي ما لم یرا شر، چې څو پورې یې نه شر نه لیدلی.
خو نن سبا بعضې شیانو نه مونږ شر لیدلی او لکه دا میډیا باندې هر مولا راځي څوک یې دا نه ګوري د دا عقیده سمه ده که نه په دې میډیا باندې هر سړی لګی دی عالم به د علماو توهین به کوي ما ډېر لیدلي دي داسې دلته یو ببر سړی را پیدا شوی غونډه اوس علماو پسې لګي ولا ملا داسې وکړه ته څه شی که ته ملا یې نو ته بیا بد ولې د علماو خو پرېږده که نه که د یو عالم سره ستا ذاتي معاملې ته ورسره ورشه چې قهوه به ورسره وڅښي تورې چای به ورسره وڅښي ګپ به ولګي ستا خبره به غال کړي کوم زما کار څه دی چې زه په میډیا باندې یو عالم توهین کوم ولې کوم نه دی پکار داسې به نه کړې دې نه به ځان ساتي نو په هر چا به باور نه کوئ ځکه دا هر سړي عقیده خرابه څوک قادیانین دي څوک معتزله دي څوک خارجیه دي د هر رقم ډلې راوتې دي لګې دي خبرې کوي نو د دې هر سړي خبرې به نه اوري بل دا دی ولا يعرف صديقه من عدو جاهل سړی خپل دوست او دشمن نه پیژني په هر سړی چې مې دوست یا مې هر سړی دشمن دی نه هر سړی نه دشمني نه هر سړی دوست خپل دوست پیژندل پکار